نبی علیہ السلام چې 35 سال عمر ته ورسېد یو بله مسله راغلې وه. هغه مسله د بناء الکعبه وه. بناء الکعبه داسې کار شو د خانه کعبه در ابراهیم علیه السلام تعمیر و. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا جوړ. لومبی خانه کعبه حضرت آدم علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام جوړه کړې وه. یاد ساتئ په مخ ته ځمکه باندې لومبی کور حضرت جبریل جوړ کړی بیت الله شریف، او هغې حج له به بیا راتلو څوک حضرت آدم علیه السلام. تاسو ویلي که نه چې حضرت آدم علیه السلام په سریلنکا کې راکوشی و د اسمان نه. کله چې الله جل شانو دې ته ووایي که نه چې دا څیز مو اوسه کو اوس تاسو کوشئ. آدم علیه السلام په انډیا کې په سریلنکا کې دې پخوانی نوم سرندیب دی. سریلنکا کوم چې د انډیا بالکل په ساوت کې دی، یو ملک ته وړوکی شان جزیره ده سریلنکا. نو هلته آدم علیه السلام راکوشی و د اسمان نه. او حضرت حوا علیه السلام هغه راکوشی و په جده کې، سعودي عرب کې جده نه ده کوم ځای کې چې ایرپورټ دی. جده په عربۍ ژبه کې نیا ته وایي. چا ته؟ نیا ته. نو جدې ته جده ځکه وایي. دغلته حضرت حوا علیه السلام راکوشی وه چې هغه زموږ د ټولو نیا وه. صحیح ده. او شیطان نه دی، شیطان وایي په ایران کې راکوشی وه. چېرته؟ خیر د اصبهان دغلته شیطان راکوشی وه. بیا حضرت خدیجه حضرت حوا علیه السلام چې وه هغه به حج له راتله مکې مکرمې ته، جدې نه مکې مکرمې ته. مونږ چې څنګه دې ځای نه لاړ شو جده کې کوشو که نه په ایرپورټ باندې، او بیا 2 غنټې سفر به وي که نه، 2 غنټې مزل کوو مکې مکرمې ته. جی څه د پاسه غنټه دی که نه، ډېر ښه سفر یې مزه کوي. ایرپورټ په جده کې دی. جدې نه به مکې مکرمې ته حضرت حوا علیه السلام تله، او آدم علیه السلام به د سریلنکا نه تلو چېرته مکې مکرمې ته. او تاسو ته پته شته آدم علیه السلام 40 حجونه هغه پیدل کړي د سریلنکا نه کوم ځای ته؟ مکې مکرمې ته. سریلنکا ده، د هغې نه چې راوړئ انډیا ده، بیا پاکستان دی، بیا پاکستان نه چې دې خوا ځي افغانستان او ایران دی. افغانستان دی، بیا د افغانستان نه چې داسې ځي خوا ایران نه ښکته کویت دی، بیا د کویت نه ښکته بیا عراق دی، بیا عراق پسې ایران پسې عراق دی، عراق پسې بیا کویت دی، کویت پسې بیا المملکة العربیة السعودیه هغه علاقې شروع شولې. د دې ملکونو نه آدم علیه السلام 40 پیرې تللی دی او حجونه په 40م ځل باندې حضرت چې کوم حوا علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام د هغې ملاقات په عرفات کې شوی و. په کوم ځای کې؟ په عرفات پہچان ته وایي، یو بل پیژندل، تعارف عرفات. دغلته دواړه یو بل وپېژندل چې هلک موږ خو هغه یو بره په جنتونو کې چې ښځه خاوند میلاو شو 40 کاله پس. دغه ځای ته ځکه عرفات وایي. ښه